سار د مانځنه مخکې یا د ساخ د مانځنه مخکې یا د سار د مانځنه وروسته یا د ساخ د مانځنه وروسته مونږ نر په ښځې باندې مقبرې ته ځو. نر په ښځه مونږ څه کوو؟ مقبرې ته ځو او قبرونه صفا کوو، هلته دعاګانې کوو، سوره یاسین وایو، ګربتۍ لګو په قبرونو باندې او قبرونه برابرو. په شریعت کې د دې هیڅ ثبوت نشته، بلکې الټا ګناه ده، حرام دي، ګناه کبیره ده چې د اختر په سار باندې ما مقبرې ته ځي. یو د چا عام عادت دی، عام عادت دا چې د هر سار د مانځنه مخکې یا د هر سار د مانځنه وروسته مقبرې ته ځي. عقل لاړ شي خیر چې هر سار مقبرې ته ځي په دې نیت باندې چې زه عبرت والم، نو که هغه لاړ شي خیر دی. خو چې د چا عادت نه دی نو هغه به د اختر په سار باندې مقبرې ته نه ځي، حرام او ناروا دي. د زنانو دپاره مطلقاً حرام دي چې هغوی به مقبرې ته نه ځي. نارینه به هم بالخصوص د اختر په سار باندې نه ځي، دې نه به لږ پال پرهیز وشي. ځکه چې که تاسو خیال وکړئ که نه نو دا مقبره ډکوي د اختر په سار، دا د خوشحالۍ سار دی، دا څوک غم له نه راځي. ها دا مړي شوي دي، دا به کېږي. دا مونږ اول مخکې نور لاړو، ورپسې مونږ روان یو، بیا به نور را روان یو، انبیا تېر شي، دا به ټول ځینې شي. لیکن اختر خوشحالي ده، دا په غم نه بدلی. نو مقبرې ته تلو، ما درته خپله غاړه خلاصه کړه، ما درته ووایي چې د پیغمبر نه نه دي ثابت، الله نه دي ویلي، حرام او ناروا دي. مقبرې ته تلو ته به د ثواب په نیت ځي، هغه څیز به حرام وي. یو خبره. دویمه خبره ده چې د اختر په سار یا د اختر په دویمه یا د اختر په دریمه د مړي کور ته تعزیت نه تلو. چې کال مخکې مړی شوی دی، 2 کاله شوی، میاشت مخکې شوی، 3 میاشتې مخکې شوی، یا 4 ورځې مخکې شوی، یا 3 ورځې مخکې شوی، د مړي کور ته تعزیت تتلو دا حرام او ناروا دي. دا د بریلیانو طریقه ده چې هغوی کال مخکې غمونه واپس را تازه کوي، کال مخکې غمونه واپس را تازه کړي او هلته جاړي او زمونږ پلانکې مړلی او پلانکې مړلی. لکه اوس یو دا بر غم شوی دی، نو لکه د هغې نن دویمه ورځ ده، نو که سبا څوک ځي نو لکه خامخا لکه هغه تعزیت دپاره، نو هغه ځان له خبره ده. خو چې 3 ورځې مخکې غم شوی دی، چې 3 ورځې پرې تېرې شوي، غم ختم شوی دی. دغه 3 ورځې هم لکه دې دپاره ځي چې لکه دا ماحول بس 3 ورځې کور والا ورته کښېني او دوی لاړ شي تعزیت وکړي، کیسه ختمه شي. د دې نه په اخوا باندې غم تازه کول او غم له تعزیت له تلو د غم کور والي دا حرام او ناروا دي. بله خبره دا وه چې د اختر په سار باندې پلار او زوی، 2 وروڼه، د تره زامن، 2 ملګري ګاونډیان، دا یو ځای راشي جومات ته راننوځي. لکه ما د حاجي راشو یو ځای جومات ته راننوځي، صحیح شو. چې جومات ته راننوتو نو چې تقریر وشو، مونځ وشو، خطبه وویله شوه، چې واپس ووتو نو د جومات نه بار د حاجي اختر دې مبارک شه، السلام علیکم، اختر بیا دې مبارک شو، بیا دې مبارک شو. حرام او ناروا دي، بدعت دی. دا چې 2 کسان یو ځای جومات ته رادن نه شو او ښه خبرو چې مونږ یو ځای رالو، واپس ووته او دا مصافحه ده او دا معانقه ده او دلته اوس مصافحې نه او مذاکرې سټارټ دي او دا اوچتېده او راخلاصېده او زما دې مبارک شي، ستا دې مبارک شي. په خوله باندې یو سړی مبارک شو، خیرعلی او السلام علیکم وایي، ټیک ده. خو دا مصافحې او معانقې او مذاکرې کول حرام او ناروا دي، بدعت دی. چې 2 کسه یو ځای رالو، واپس چې وواته یو بل نه، که په خوله مبارکي ورکړې لکه اختر دې مبارک شو، خو ټیک ده، مناسب ده، برابر ده. خو داسې به نه کوي چې اوس په غاړه ورکړي او لاسونه ومیلاوي او اختر دې ستا مبارک شي او زما دې مبارک شي. ټولو محدثینو لیکلي چې کار څه دی؟ بدعت دی. اوس هو د سولې نه څه کسان راله دلته مانځله، یا د ډګر نه راله یا د چوک نه راله او تاسو مخکې نه دي لیدلي، بار ته ووته، هلکه السلام علیکم، غاړه دې میلاو کړه، اختر دې مبارک شي، ستا دې مبارک شي، زما دې مبارک شي، مبارک دې شي که نه، پای کې اوس سمنه خو نه ده. خو چې دا 2 یو ځای راشي یا واپس کور ته لاړ شي او بیبي ستا دې اختر مبارک شي، زما دې مبارک شي، او کاکي ستا دې مبارک شي، زما دې مبارک شي، دا په دواړه مخې خپل که او دا په تندي خپل که او په دغه کې سات د کوره راغی، نو دا کار حرام او ناروا دی.